ستړي مشئ او سلام مې ومنئ کتونکو اورېدونکو افسر علیم او نننۍ ویډیو کې به د منشیاتو حوالې سره خبرې اترې کوو چې په چارسده کې څومره خلک د منشیاتو عادي دي یا څومره هسپتالونه دي یا څومره خلک زیر علاج دي یا څومره خلک په دغې منشیاتو کې ککړ دي. کتونکو اورېدونکو که تاسو ته معلوم وي چارسده نن سبا بالکل په ټاپ باندې د منشیاتو لحاظ سره د منشیاتو یو ګډ جوړ شوی دی. همدغه شان د منشیات چېرته چې منشیات خرڅېږي نو هلته به هسپتالونه هم کلاوي. په چارسده کې 18 هسپتالونه کولو شوي د منشیاتو د بحالۍ دپاره او په دغه کې د تقریبا د 1000 نه زیات خلک زیر علاج دي دې وخت کې. نو تاسو په خپله د دې نه اندازه وکړئ چې منشیات به په څومره غټه پیمانه راځي چارسدې ته او دا به خرڅېږي. دا خو هغه خلک دي کم چې دا اپورټ کولی شي، هسپتال اپورټ کولی شي، ځکه چې د هسپتال ته مریض راولې نو کم از کم د 30-40 یا 50,000 روپۍ مهینه به هغې له ورکوي. دې کې داسې خلک هم شته چې هغه د هغه د علاج دپاره د کورنۍ سره پیسې نه نو هغه به همداسې ګرځي او خپل منشیات دغه ډرګ اډکټ دي بس هغې ډرګ کوي. نو یو خو په دې باندې روکتام پکار دی چې چارسدې ته دغه منشیات نه راځي چې دا نوی نسل د راتلونکي نسل د دغې منشیاتو نه بچ شي. بل د هسپتالونو حوالې سره که زه تاسو ته خبره وکړم نو په دغه هسپتالونو کې دغه 18 هسپتالونو کې تقریبا د 1000 نه زیات مریضان زیر علاج دي، خو ولې په دغه کې 4 هسپتالونه صرف رجسټرډ هیلث کیر کمیشن سره 4 هسپتالونه صرف رجسټرډ دي او دا نور بس عام خلکو دکانونه کولو کړي دي او بس روان دي او لیانې روان کړي د خلکو نه پیسې لي او بس مریضان دي او راځي او ځي او قصه روانه ده. دغه هسپتالونو کې کله چې مریض خلک داخلي نو د هغه دپاره ټسټونه کېږي، ډرګ ټیسټ یا HIV یا نور د هغې چې هر څه فارمیټ دی یا څه پکار دي هغه ټسټونه کېږي. خو ولې دغه 14 هسپتالونه چې کوم دي نو په دغه کې دغه قصې نشته، بس مریض راوله او داخل کوزه. تېره ورځ ما یو ملګري سره خبرې کولې مې صاحب دی نو هغه وی دال دی او یا وال دی. نو پس په دغه 14 هسپتالونو کې دال دی او یا وال دی. تاسو چې مریض جمع کوئ بس هغې یې وخیټه کوي او بس دغه میاشت 2 پې تېرې کړي چې کور ته لاړ شي هفته نیمه سمي، ځکه چې د یرې له لاسه هغه منشیاتو له ګوتې نه وړي او بس بیا منشیات شروع دي. د هسپتال د رجسټریشن لپاره 18 تنظیمونو هم درخواستونه ورکړي یا رجسټرډ شوي دي، خو ولې د سوشل ویلفیر چې کوم مشر دی عبدالقادر خان نو د هغه د وینا مطابق چې دې کې صرف 4 ته اجازت دی او د نورو ته نشته، ځکه چې دا د هیلث کیر چې کوم ډیمانډ دی یا د هغې چې کومه پروفارمه ده د هغې مطابق نه دي، ځکه چا دکان کولو کړی دی او چا مارکیټ نیولی دی او چا څه نیولی دي. دې سره د ټسټ سهولت نشته، دې سره د سایکیټرسټ سهولت نشته، دې سره د میډیکل افسر سهولت نشته. که منشیات څومره په غټه پیمانه را روان دي او بیا ورته دې خوا کاروبار څومره روان دی نو هغه خلک خبره کوي د جنګ او د امن. نو امن چې شي بس قصه به ختمه شي او جنګ کې ډېرې غټې پیدې دي. نو دغه د جنګ او د امن مثال دی. په جنګ کې د چا وسله خرڅېږي نو دلته د چا منشیات خرڅېږي وروره، د چا ورته دکان کولو کړی څوک یې راولي څوک څه کوي څوک څه کوي، نو دغه خلکو دکانونه پکې ښه ګرم دي. نو دغه ډېره غټه خبره ده چې منشیات په بندي کې څنګه د کم ځای نه به د دې روکتام کېږي. نو دغې دپاره هم سوچ کول پکار دي. دغه چې زموږ څومره پارټیانې دي چې دا رایوځای شي او په دغې باندې یو APC اجلاس وکړي چې چارسده د دغه منشیاتو نه بچ کړي او دغه را روان نسل چې کوم دی چې هغه محفوظ پاتې شي. دې کې یو خبره ما نه پاتې کېږي، هغه دا ده چې کله موږ اډیشنل ډیپټي کمشنر ریلیف نثار خان سره چې په دې اړه رابطه وکړه نو هغه راته دغه وویې چې دغه هسپتالونه چې کوم دي چې دا کم غیر رجسټرډ دي یا غیر قانوني هسپتالونه جوړ شوي نو د هغې خلاف ډېر زر ده چې موږ عملي کاروی شروع کړو، د دې خلاف اپریشن شروع کړو، دغه موږ بند کړو. نو کتونکو اورېدونکو دا د نننۍ ویډیو مقصد دا و چې تاسو خدای دې نه کړي که تاسو کره داسې مریض وي چې هغه د منشیاتو عادي وي نو هغه تاسو بیا داسې هسپتال کې جمع کوئ چې تاسو یې کور ته راولئ او هغه بیا زندګي په سمون تېروي. داسې نه چې بس تاسو یې بوځئ او هسپتال تا ته ووایي چې یاره موږ لاني سره رجسټرډ یو ډنګلي سره رجسټرډ یو او پوره تاسو تحقیقات نه کړی او هغه دغه وال او دال خوري او بیا راشي او بیا نور په نورو قصو سر شي. دلته په چارسده کې د سوشل ویلفیر هم هسپتال شته د منشیاتو او په هغې کې چې کوم دی هغې سره ټول سهولتونه هم موجود دي او د هغې فیس هم نه اخلي. نو ستاسو په کلي ګاونډ کې که داسې څوک وي نو د چارسدې سوشل ویلفیر ته یې راولئ، خپل خپلوان مي یار دوست مي نو هغه له د هغه ځای نه تاسو علاج کولی شئ او هغه مکمل فري دی. مننه.